بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستريحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. دا دی صورتو یو موضوع چې دا نغا اثبات د آخرت هم دی او دوباره ژوند کې به حساب کتاب او په هغه حساب کتاب کې ناکامی او کامیابی او د کامیابی په صورت کې جنت ته تلل او د ناکامی په صورت کې جهنم ته تلل دي. نو د آخرت په باره کې الله رب العزت خبره کوي او کفارو ته یو قسم له یره ورکوي چې ګوره ستاسو په دې خپل انجام باندې غور وکړئ، ستاسو انتها به دې خبرو ته کېږي. نو الله فرمایي والذین کفروا، هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، لهم نارو جهنم. دا ترجمه ستاسو لپاره زه کوم وړو ستاسو یاد شي یا یادوئ سمه. والذین کفروا، هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، انکار یې کړی، لهم نارو جهنم، دی دپاره اور د جهنم دی، لا یقضى علیهم فیموت، نه به فیصله کیدی شي په دوی د مرګ، فیموتو چې مړه کړی مړه شي، ولا یخفف عنهم، او نه به شي کمیدلی د دوی نه من عذابها، د عذاب د دې اور نه څه. کذلک نجزي کل کفور، دقسې بدله ورکوو موږ هر لوی ناشکر ته. نو دا کفر اصل کې کاف فی ری کې معنا د پټولو هم ده او دای که معنا د انکار هم ده. نو والذین جحدوا، هغه کسانو چې انکار یې کړی، د څه شي نه انکار کړی؟ د الله د شتوالي نه انکار کړی چې الله نشته. دا مني چې الله شته، خو د الله د یووالي نه انکار کړی، نور خدایان هم ورسه مني او د الله د دین نه انکار کړی، د الله د پیغمبرانو نه انکار کړی دی، د ورځې د قیامت نه انکار کړی دی. نو دا چې کله ګریمر کې دا مسله به تاسو له راشي چې مفعول پیل ته ذکر نه کي، نو دا تعمیم پیدا کوي. نو والذین کفروا کې هغه مفعول ذکر نه کو چې انکار د څه نه کوي، نو معنی د هر هغې خبر نه انکار کوي چې هغه حق ای، بس لنډه دا ده. کافر دی ته وایي چې هر حق خبره نه مني. نو د دوی لپاره به په قیامت کې سزا سي، لهم نارو جهنم، د دوی لپاره اور د جهنم سزا ده.
اوس چې کله دی په دې اور د جهنم کې واچولی شي او دی د سر نه نوکو پورې په دې اور کې پراته او سوځي، نو دوی به د مرګ تمنا کوي چې یاره مرګ رالی او موږ مړه شوې او د دې مرګ په ذریعه باندې موږ ته راحت حاصل شو. نو الله فرمایل لا یقضى علیهم، په دوی به فیصله د مرګ نشي کېدی، په یموتو چې مړ شي، ځکه دا مرګ هم یو نسبت راحت دی. دوی به ارمان کوي خو مرګ به ورته هم نه راځي، او د هغې وجه دا ده چې هلته مرګ نشته، د مرګ مور مړه ده. حدیث کې راځي چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو دا به یو بل سره عام نظام ني، جنت به اوچتي او جهنم به لاندې، دا به یو بل نه غایب نه وي. نو په دې منځ کې به یو ګډ راوستی شي، مرګ به راوستی شي د ګډ په شکل باندې. نو مؤمنانو ته وایي دا پېژنئ، یا دا موږ پېژنو، دا چې موږ په دنیا کې سکلی و ډېر تریخ ګوټو دا کشی. بیا به جهنمیانو ته وایي تاسو پېژنئ، هغه ویل موږ یې پېژنو، دا موږ ته هم راغلی و. نو بیا به د جنتیانو دوزخیانو په منځ کې په چاړه ولګولی شي او لال به کړی شي او ټول ته به وښودی چې دا مرګ ختم بس. جنتیانو همیشه به په جنت کې اوسېږئ او جهنمیان ته وایي همیشه به په جهنم کې اوسېږئ. نو دا د مؤمنانو دپاره انتهایي د خوشحالۍ خبره به وي، خو د کافرانو لپاره انتهایي د خفګان خبره به وي. فیموتو چې دوی مړه شي، ځکه مرګ شته دی نه، نو مرګ ختم شوی دی. او ولا یخفف عنهم من عذابها، نه به سپکېدی شي د دوی نه د عذاب د جهنم نه، چې ګینې ژوندي به یي په دې جهنم کې، خو دا اور به ترې کله هلکه شي او دا اور به ترې کله معمولي شي. نه نه نه، کلما خبت زدناهم سعیرا، شته قرآن کې کربل دی، کلما خبت هر وارې چې دا اور لږ مړ کېدو ته نږدې کېږي، نو الله وایي موږ یې زیاتو لمبو واله سازو. او بیا الله فرمایي دا کومه دا سزا چې موږ دې کافرو ته ورکړه، دا یوازې دی نه، کذلک نجزي کل کفور، دقسې موږ دا سزا ورکو هر لوی کافر ته، چې څومره لوی کافر وي نو دا د جهنم سزا به وله موږ ورکو. اوس چې دوی د جهنم ته لاړ شي او په جهنم کې پرې اور باندې سوځي، نو چې زمونږ هسې چېرته لاس یو ګرم شي ته ورسي او معمولي اوف هو چغې کي سړی، نو دوی به څه کوي؟ وهم یستریخون فیها، دا جهنمیان به چغې وهي په دې جهنم کې، چغې به وایي او هغه چغه به یې څه ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے زمونږ ربا وباسه موږ د دې جهنم نه، موږ د دې جهنم نه وباسه، نعمل صالحا چې وکړو موږ نیکو عملونو لره. الله موږ به منځونه کوو، روژې به نیسو، زکاتونه به ورکوو، حجونه به کوو، جهادونه به کوو، ستا د دین خدمت به کوو، موږ واپس دنیا ته بوځه. غیر الذي كنا نعمل، سوا دا ګناهونه چې موږ بدقسمتو کول، د کفر او د شرک او د ګناهونو او شرابونه هم څکل، زناګانې هم کولې، غلاګانې او جوارۍ هم کولې، دا الله او د رسول دشمنۍ هم کولې، دا به بیا نه کوو. نو دا ارمان د دوی دوباره چې موږ د دې جهنم نه وباسه
موږ به نیک عملونه وکړو سوا د هغې نه چې موږ په دنیا کې بد عملۍ کولې نو هغې نه به موږ پرهیز کوو او ته موږ الله تعالی دوباره وباسه او ایر په تیر او باقي روزګار داسې به وکړو. نو په بل ځای کې الله تعالی فرمایي وَإِنْ عَادُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ شته قرآن کې بل ځای که نه ولو عادو که دوی الله فرمایي که دا مشرکان د دې تمنا او د ارزو نه رستو دا دنیا ته واپس شي لعادو لما نهوا عنه واپس کیږي به هغه کارونو ته چې ماتې منع کړي دا د دې یو عادت سار شوی دی چې د الله او رسول خلاف به کوي دا د دوی عادت دی چې دوی به ګناهونه کوي که دا بیا لاړل نو چې دوی خو وایي چې بیا به موږ نه کوو که نه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دا ډېر لوی دروغجن دي د دې عمره دروغجن نشته. ګوره هر کافر او فاسق دا دروغجني دا غلی دا ډاکوي دا بدماشي دا د الله او د رسول دشمني او بیا الله فرمایي چې تاسو دا خبره کوئ چې موږ ته الله مقرره کا او موږ دوباره بوزه دنیا ته موږ به درست او صحیح عمل وکړو او د غلطو اعمالو نه به موږ پرهیز وکړو. بیا نو الله ولا جواب ورکوي اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اولم نعمركم ایا ما تاسو ته اوږد عمر نو درکړی تاسو ته ما یو عمر دراز نو درکړی ما هغه اندازه یتذکر فیه من تذکر چې پن حاصلولی شو په دې کې هغه څوک چې پن حاصلی چې د چا د پند حاصلولو اراده وه نو ما دونه زندگی تاسو له نه وه درکړي تاسو پکې سوچ و فکر وکئ نو دا بیا ګڼې خبرې دي څونه 18 کاله لام به سړی ښه زلمی 20 کاله 40 کاله او 60 کال ډېر دغه د شپېتو کالو چې شپېته کاله ژوندون ته مال تعالی ما په دنیا کې درکړی و دا دومره اوږده زمانه وه چې که تا په دې کې سوچ بچار کولی شو نو کړی به دې وې تا نه دی کړی. اولم نعمرکم ایا ما عمر دراز نو درکړی تاسو ته ما هغه اندازه یتذکر فیه چې په پن حاصلولی شو په دغه زمانه کې من تذکره هر هغه چا چې اراده د تذکر او د پنی کړي وي یو دا تاسو له یو دومره ډېر عمر ما درکړی و. نمبر 2 وجاکم النذیر او راغلی و تاسو ته یرونکی د الله پیغمبر راغلی و د الله پیغمبر درته خبره کړې وه او د الله پیغمبر پوهې کړي وی تاسو نذیر نه و راغلی تاسو یې د دې نه نه وی یرولي چې ګورې الله ډېر لوی زورور خدای دی چې د هغه خلاف څوک کوي خلاصېدی ترې نشي ګورې دا درته نه ویلي او د وجاکم النذیر یو معنا سپینوالی د ویښتو اوم دی سپینوالی د ویښتو وجاکم النذیر ستاسو په ګیره کې او په سر کې سپین نه و لګېدلي دا سپینوالی د ویښتو په سر کې یا په ګیره کې دا خو د مرګ زیری دی که به ستا بستره مستره ګول کوه
ته دې دنیا نه تلونکې ته څه کوې دلته نور نو دا تاسو ته نه و درغلی یعنې معنا دا ده چې تاسو له ما ټیم په ټیم تنبیه نه وه درکړې ټیم په ټیم مې خبر کړي نه وی اوس چلو کوي چې اوس نور څه نه کېږي فذوقوا پس اوسکئ دا جهنم جهنم دا عذاب اوسکئ او ذوق اصل کې په خوږ شي کې راځي دا ورپورې خدای ټوکې کوي الله ځکه چې ټول عمر په الله او د الله په دین پسې ټوکې کړې وي نو قیامت کې به سزا من جنس العملي چې په دنیا کې څنګه عمل کیا کسې سزا بدله ده الله درکوي ټوکې ورپسې کوي فذوقوا وسکئ بځای کې ورته وي ذق انک انت العزیز الکریم وسکه ته خو ډېر زورور وې په خپل قوم کې ډېر زورور وې او ډېر عزتمن وي خلکو د عزت په نظر کتل وسکه وما للظالمین من نصیر نه به یې د ظالمانو دپاره من نصیر څوک مددګار هسې د ګریمر لحاظ سره لظالمین ویل نو پکار د ګریمر دا تقاضا وه چې فما لهم من ناصرین د دې جهنمیانو دپاره به هېڅوک مددګار نه خدا سوال کنه چې دا جهنم ته ولې راغلي دي ظالمانو کنه دا تصریح په دې اسم ظاهر باندې د دې دپاره کړې ده چې دا د دوی د ظلم هغه دا کوي چې د دوی د جهنم ته د تلو سبب د دوی ظلم و فما للظالمین من نصیر پس نشته ظالمان دپاره هېڅوک مددګار چې راشي او د دې جهنم نه اخلاص کړي اوس دا دونه لوی حسابونه کتابونه چې الله کوي او په کربونو خلقي په کربونو د دې کربونو خلقو د الله پاک د هغې د هر څه نه خبر دی د هغې د هر عمل نه خبر دی نو قرآن فرمایل عمل پرېږده د هغې د سینو د رازونو نه هم خبر دی چې د چا په سینه کې کومې ارادې او کوم نیتونه یي هم الله ته معلوم دي ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله پوهه دی په پټو د اسمانونو او د ځمکو باندې کوم څیز چې پنهان دی ستاسو نه نو ظاهر خو خود الله ته ظاهر دی خو هغه کوم چې ستاسو نه پنهان دی او پټ دی هغه هم الله ته معلوم دی او ځکه چې انه علیم بذات الصدور یقینا الله واقف او عالم دی په رازونو د سینو باندې نو چې د سینو رازونه ورته معلوم دي نو دا ستا نور اعمال به تې کوم ځای کې پټ شي هغه لقمان حکیم چې خپل زوی ته ویلي که نه چې یا بنی ان تکو مثقال حبة من خردل ای زما بچیا که ستا دا عمل په اندازه د یو ذرې باندې شي یوې ذرې باندې او دا بیا څنګه ورپسې دی او فی صخرة دا په یو لوی ګټ کې ورننوځي یا د اسمانونو گهرا بلندۍ ته وخیږي یا د ځمکو تاترین ته ورسیږي یأتی بها الله الله به راوړي او ستا مخې ته به کي بنده دا کار دی په پلاني ټیم کې کړی هو الذي جعلكم خلائف في الارض دسې مغاوره کېږئ پر ژوند د دنیا باندې چې د دې جای وو او د دې جای شو بدل ته راغلي دنیا ته اوس بدلته وي نه دا دنیا گذرګاه ده دا لار ده او موږ او تاسو زموږ او ستاسو په دې تګ دی موږ او ستاسو په دې روانګي ده دا د همیشه اوسېدلو ځای نه دی
ستاسو نه مخکې پر ځمکه باندې نور ډېر خلک اوسېده د هغې څه ذکر شته د هغې څه یاد شته هیر په تیر شو ولاړه ختم شو هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله هغه ذات دی چې ګرځولي تاسو لره خلیفګان په ځمکه کې فمن کفر پس چا چې انکار وکړو فعلیه کفره په ده باندې سزا د کفر دره ده څوک چې کفر کوي نو نقصان یې همغه ته رسیږي او ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا او نه زیاتوي کافرانو را کفر د دوی په نزد پروردګار دوی باندې الا مقتا مگر غصه او دا غصه سخت غصه ته مقت ویل کیږي ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا او نه زیاتوي کافرانو را کفر د دوی مگر تاوان کافران په دې کفر کې لګیا دي د خپل مستقبل په تاوان کې پراته دي او خپل مستقبل تباہ و برباد سونه مطمئن دي سونه خوشحاله دي دا د آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله یو بیان مر العذاب وألمه الذي هو جزاء الكافرين بیان د تریخوالي د عذاب چې عذاب څومره تریخ دی وألمه او د عذاب د درمن کېدلو بیان چې دا عذاب به څومره درمن دي او دغه تریخ عذاب او درمن عذاب دا بدله د کافرانو ده یو پکې دا ذکر شو دویم الاعذار لمن بلغه الله من العمر 40 سنة عذر دا هغه چا دپاره انتها ته ورسي چې هغه 40 کالو ته ورسي نو دا بیا الله رب العزت د معذورۍ انتها ته ورسي لکه دا 40 کاله 80 کاله الله ده ته مهلت ورکړی ټیم یې ورکړی چې بری کې سوچ وکړه فکر وکړه خپل مستقبل د راتلونکي ژوند دپاره څه تیاری وکړه او ده په دې کې ونه کړو نو دا الله ده په وره کې معذور دی چې دله به عذاب ورکړي دا معنی او نمبر 3 دا چې الکافر يعذب ابدا کافر به همیشه دپاره معذبي لعلم الله تعالی بي ځکه چې الله پر کافر باندې د مخکې نه پوهیو چې وانه لو عاش 1000 سنین کدا کافر په دنیا کې زرګونه کاله پاتې شي ما اقلع عن کفره دی د خپل کفر نه روزي او ولا حاول ان يتوب عليه نه دی قص کوي چې توبه دي ګناهونه نه وباسي فلذا يعذب ابدا دې وجنا ټول عمر به دی پروتي اخري خبره سلورما فی کون البشریت اجیالا دا انسانیت مختلف قبیلی دی او مختلف پیړۍ دي جیلا یذهب و آخر یأتی یو پیړۍ ځي او بل راځي یو دسته ځي او بل راځي دې دنیا ته دا مجال للعزة والعبرة دا د مشرانو تلل او کشران راتلل او کشران مشران کېدل او کشران نور پیدا کېدل د دینه لویه د عبرت خبره په دنیا کې بل نشته د وعد او د نصیحت دپاره او د عبرت دپاره
او والعاقل من اعتبر بغیره. عقل من هغه انسان ته وایي چې د بل نه عبرت حاصل کړي. په بل څه وشي نو دی وایي چې دا ولې پرې وشو. مونږ خو په اله کې روان یو. او نمبر 5 الاستمرار علی الکفر، همیشوالی په کفر باندې. دا کفر ډېر خطرناک شی دی. دی باندې چې همیشوالی کې لا یزید صاحبه الا بعدا من الرحمه. دا نه زیاتوي خپل کافر لره مگر لرېوالی د رحمت خداوندي نه. ومقتا عند الله، او دا نه زیاتوي مگر سخت غصه د الله په دوی. او المقت اشد الغضب، مقت څه ته وایي؟ انتهایی غصې ته وایي. او کافرانو ته به الله تعالی انتهایی غصه. قیامت هم چې الله قایموي نو حدیث کې راځي الله به انتهایی غصه شوی، ځکه به قیامت قایموي چې نه به د دې نه مخکې داسې الله غصه شوی دی او نه به د دې نه آینده بیا داسې غصه شي. کومه غصه کې چې قیامت قایموي الله رب العزت. نو الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. یې څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي کړي. خدای د مظلومو مسلمانانو په دنیا کې او خاص کر د غزا د مسلمانانو دادرسی په خپله باندې وکړي. خدای د اسلامي حکومتونو نه خو هېڅ نشو. د بسم الله اسلامي سربراهان خدای د مصلحتونو شکار دي. خدای دې هېڅ توره نشي کولی. خدای په خپل غیبي امداد باندې څنګه چې د عاد او ثمود تباه کړی و، امریکا او اسرائیل دقسې تباه کړي او دغه مظلومان مسلمانان زنانه نارینه ماشومان الله دې ظالم حکومت نه او دې د ظلم نه خلاص کړي. او الله دې اسلامي ملکونو په سربراهانو کې غیرت ایمانی را تازه کړي. او که غیرت ایمانی پکې نه تازه کېږي نو الله زموږ دې سټون نه وغورځوي. دې مثال د مردارو دی. الله دې موږ دې نه خلاص کړي. بیا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه